عصمت الله زھیر څوک دی؟ راځئ چې د عصمت الله زھیر څخه ځان خبر کړو چې آیا دغه لوړ دنګ او پکت چنار دغه شازلمای څوک دی؟ ښاغلی عصمت الله زھیر د فروری پر 6 نیټه په کال 1940 کې د سهیلي پښتونخوا په پښین ولسوالۍ کې د ملک محمد ترین په کور کې وزیږېدی. ښاغلی عصمت الله زھیر د پښتو ژبې فلسفي شاعر، لیکوال، ادیب او ناول نګار راز محمد راز ورور دی. ښاغلی عصمت زھیر خپل ژوند په پښین ښار کې تیر کړی دی، خو اوس دا مهال په کوټه کې استوګن دی. لومړی او منځنۍ زده کړې یې له پښین څخه کړې دي او د نورو زده کړو لپاره افغانستان ته لاړی او هلته یې په سیاسي علومو کې زده کړې وکړې. د پښتو دغه زلمی شاعر یو تعلیم یافته انسان دی او د پښتو کتابونو ډېر ژوره مطالعه کوي. روشنفکره انسان هم دی، په شاعري کې ځان ته یو بیل او منفرد سبک لري. کله چې قلم راواخلي غزل لیکي نو لګیا سي د خپل ذات فلسفه پلټي. مخ په وړاندې څو ملګرو په لمبو کې په خوځېږو، مخ په وړاندې څو ملګرو په لمبو کې په خوځېږو، سر په سر سودا مې کړې نه ورکېږو نه ماتېږو. تر ښار په سپېره دشت کې خوشحاله دغه زلمی نثر هم لیکي او کله کله یو اردو ته پام سي قلم راواخلي په اردو هم لیک کوي. ښاغلی عصمت الله زھیر د کوټې په جنګ ورځپاڼه کې د ګل باچا الفت، سلیمان لایق، محمد اکبر، زرین انځور او کبرا مظهري لنډې کیسې هم ژباړلې. خو ښاغلی وایي دا مې ځکه پرېښود چې زموږ لیکوالانو به ویل چې عصمت الله زھیر یوازې د افغانستان د لیکوالانو ژباړې کوي. ښاغلی عصمت زھیر په کال 1985 کې له پښین څخه 2 میاشتنۍ مجله هم ایستله چې نوم یې پلوشه و، خو د وخت ظالم جابر حکمران ضیاءالحق لخوا بندیز پرې ولګېد او د دې په سزا کې عصمت زھیر رپورټ جیل ته ولېږئ. یو څو موده وروسته عصمت الله زھیر کابل ته ولاړی او هلته یې په کابل کې د کاردارۍ ځوانان انسټیټیوټ تخنیکم جنګلاک کې سیاسي درس ولوستی او د بیرته راتګ سره سم یو ځل بیا د ریاست لخوا ونیول سو او بندي کړل سو. عصمت الله زھیر له 1990 څخه بیا تر 2014 پورې 3 میاشتنۍ مجله د حسنا په نامه هم وچلوله، خو بیا د ځینو ستونزو له کبله دغه هم پرېښود. لفظ سنگبار شیر سنگسار دی د باران وشکې غزل کړو، لفظ سنگبار شیر سنگسار دی د باران وشکې غزل کړو، زخمستان دی زړه پر عار دی د باران وشکې غزل کړو. عصمت الله زھیر یو څه موده په یو ښوونځي کې د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړه، خو وروسته یې هغه پرېښوله. عصمت الله زھیر دا مهال و پښتو ادب ته لیک کوي. ښاغلی وایي چې خپل ځپل سوي قام ته سندره لیکم او هغه ته د خپل لیک په توګه خپل دښمن نیغ په نیغه ور په ګوته کوم. په دې لار کې د مرګ څخه کله هم نه یم وېرېدلی. عصمت الله زھیر د مترقي لیکوال په تنظیم کې نوي ځوانان تیاروي او مخ ته یې راولي. له دې سره سره عصمت الله زھیر په پښین ادبي بهیر کې هم نوي ځوانان تیاروي او پښتو ادب ته یې راغواړي. ښاغلی عصمت الله زھیر و پښتو ادب ته ډېر کار کړی دی. د عصمت الله زھیر په چاپ سوي اثارو کې د پښین لنډ تاریخ، فیض محمود غازي، د سندرو اوښکې، ځګ او شیږي، فکري بیداري او پښتانه، د مینې او حسن موتقف شاعر، 25 اکتوبر. ادب امن له دې پرته د ښاغلي عصمت الله زھیر ناچاپ اثار دا وخت وچاپ ته چمتو پراته دي چې ډېر ژر به زموږ او ستاسې مخې ته راسي. له دې پرته عصمت الله زھیر و پښتو ادب ته ډېر چوپړ وهلی دی چې په لیکلو باندې پوره کتاب پر لیکل کېږي، خو په دې ویډیو کې ما لږ څه د هغه څخه مخې ته راوړي دي او نور به په ډیټیل سره ډېر ژر د لیک په بڼه کې هم راولم. ستاسو کشر ورور لالاجی شهزاد په دوو کې